बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د دې نه مخکې ویډیو ما اپلوډ کړې وه، دوه ویډیوګانې ما اپلوډ کړې دي، هغې کې ما نقش مبارک تاسو سره شیر کړی. نو یو ملګری وایي چې لا علاج مریضي، هغې دپاره راته وظیفه راکوي یا نقش یې راکوي یا راته څه ووایئ. نو انشاءالله تعالی نن زه تاسو سره یو داسې عمل شیر کوم، یعنی د الله جل شانه درې مبارک نمونه دي، هغه تاسو سره شیر کوم. که چرې تاسو په هغې باندې عمل کو نو لا علاج مریض چې داسې مریض چې ډاکټرانو جواب ورکړی د امریکې نه د هغې کاغذونه پیل لاغلي، نو انشاءالله که دلته زه قسم وخورم نو حانس کېږم به نه. تاسو به اول اور آخر 11 مرتبه درود شریف وایي، درود ابراهیمی چې کوم تاسو موس کې وایي. بیا به په منځ کې 314 پیرې یا الله یا سلامو یا قویو، دا درې الفاظ دي د الله جل شانو اسمونه مبارک دي. دا چې تاسو پابندۍ سره روزانه کم از کم یو میاشت تاسو ووایئ، نو انشاءالله تعالی چې دومره غټه بیماری، دومره چې تاسو باندې د میاشتې لکونه لګي، نو زه دعوې سره دا خبره کومه چې انشاءالله تعالی تاسو به دوایان ته ضرورت نی، دم درود ته به ضرورت نی، هیڅ څیز ته هم ضرورت به نی. په خپله په دې باندې ځان له اوبه دم کوئ، په ځان باندې شوب کوئ، خو د دې اوبو نه علاوه نور اوبو مس کوئ. ها که اوس یو کس دی هغه به دمی او ټول کور والی ورکوي، هغه لا بهتره ده. یا تاسو چې کم دی په کولر باندې خو داسې په اوبو باندې به دم کوئ چې هغه اوبو تاسو نه ضایع کېږي نه، لاندې به ځمکه نه تویږي، ځکه چې هغې باندې د الله جل شانهو نومونه ویلي کړي دي، دم کړي دي. نو دا ګناه دی چې تاسو نه ضایع کېږي یا کته ځي یا چې کم دی نو ګډر ته یا نالو ته ځي. نو زما عزتمندو انشاءالله تعالی دا عمل چې چا هم کړی دی نو هغه ته الله جل شانهو کامیابي 100% چې کم دی نو ملاو کړې ده. په دې باندې تاسو هم ازمیخ وکئ، ازمایش وکئ، انشاءالله تعالی تاسو ته به پوره په پوره باندې د دې اثر ملاویږي. د هر نوم چې کم دی نو خپل یو تاثیري، خپل اثري. الله خو الله دی، سلام سلامتیا ته وایي. انشاءالله چې څومره تاسو کې بیماریان دي الله جل شانهو به تاسو سلامت کی، قوي مضبوط ته وایي. الله جل شانهو به چې کم دی په دې سره تاسو مضبوط کوي. چې کم ځای هم یې نو الله جل شانهو تاسو خاد آباد خوشحاله ساتي. په دعاو کې مونږه ضرور یاد ساتئ.